کلم چې د اسلامی کال دویمه میاشت سفر میاشت راشي نو تقریبا زاړه عقاید زاړه رسومات او د پلارو د نیکونو د جهالت ته دور سبازه هغه سیزونه موږ استاسو ته په یاد کې راشي چې د کمو سیزونو د کمو وهمونو او د کمو توهماتو گنجائش په اسلام کې نشته دی. نن په دې مبارک ورځ په دغه مختصر خطاب کې د نور کله پشان دی د سفر المظفر دغه مبارک میاشتې په حواله باندې دوه درې خبره عرض کول غواړم. الله کریم د موږ استاسو له پوهه او عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. اصل کې چې دا کومه میاشت اسلامي نن نه 2 ورځې وړاندې تقریبا شروع شوه. دغه میاشتې ته موږ پښتانم سفر میاشت وایو او چې کومه نامه یې د اول نه تړلی شوې ده هغې ته هم سفر المظفر ویلی شي. سفر میاشت کې د تیرو زمانو نه د جاهلیت ته دور د زمانو نه د دغې میاشتې په حوالې سره ډېر قسمه د جهالت والا عقاید خلکو ساتلی دي او توهمات تړلی دي چې د داسې کارونو د داسې توهماتو د اسلام سره لرې لرې پورې تعلق هم نشته دی. زه به ابتدا کې صرف هغه څیزونه چې زموږ استاسو په معاشره کې وینو ګورو او مونږ اورېدلی دي یو 2-3 مثالونه عرض کول غواړم په لنډو الفاظو کې. ټوله نه اولنۍ خبره دا وي چې سفر میاشت کلم راشي زنانو دا تصور جوړ دی چې دغه میاشت کې بلاګانې د اسمان نه نازلیږي. ماشوم که ماښام کې وباسې مې چې مه وباسه د سفر میاشته بلاګانې نازلیږي او بلاګانې او ماشومانو باندې کینی بیا به ټول عمر دغه ماشوم چې دا به جټکې به په راځي او غوټې به په راځي او پیریان به پکینی. دا یو تصور جوړ دی. بل دا تصور جوړ دی چې کچرې د چا اتفاقاً د چا چرته کور جوړېدو اراده کړې وه او جوړ شي او سفر میاشت په راغله کډه پکې نه وړي یې چې دا میاشت چې ووځي نو هغه نه بعد بیا کډه بدله کړم. دا هم یو تصور جوړ دی. دا هم یو تصور دی چې څوک چرته په سفر باندې ځي نو وایي چې دا سفر میاشت کې سفر نه دی پکار. ځکه چې سفر میاشت کې څوک هم سفر کوي یا به ورته اکسیډنټ راځي یا کلار شي کار روزګار د پاره کار روزګار به ورته نه میلاویږي او که کار روزګاري وي هم او سفر میاشت کې څوک په سفر باندې ووځي د هغه سفر د خطرې نه خالی نه وي خامخا څه نه څه پیښیږي. په دې ځای کې یو وړوکی غوندې سوال دا دی چې که څوک روژې په میاشت کې سفر وکړي روژې میاشت خو د ټول نه بختوره میاشت ده او د روژې په میاشت کې چا اکسیډنټ وکړو مثلا خدا نخواسته یا څوک روژه کې چېرته لاړو کاروبار روزګار دپاره او روزګار را بند شو په همغې میاشت کې را بند شو نو د ما او تا فیصله به څه وي؟ دا به وایو چې بیا روژې میاشت بیا سپېره میاشت ده کلم نه وایو چې دا له الله پاک طرف نه وشوه داسې ما په خپله باندې ما په یاد باندې څه ډېر خلک ما لیدلي کتلي دعاګانو له تلي چې
په رمضان شریف کې اکسیډنټ کړی دعاګان له ورغلی یو خو هغې کور خلکو دا تصور نه جوړ چې دا رمضان کې اکسیډنټ وکړو دا رمضان شریف میاشت بیا سپېره میاشت ده نه دا سوچ یې نه جوړ سوچ یې څه جوړ دی چې بس یې څه د الله پاک طرف نه وو مغسې وشول نو بیا سوچ دا دی چې سفر میاشت کې یو انسان سفر باندې ځي او لار کې اکسیډنټ وشو نو دا تصور ولې مونږ جوړو چې دا د سفر میاشت د سپېره میاشت ده په دې کې اکسیډنټ وشو په دې کې بیا دا ولې نه وایو چې دا څه وشول دا د الله پاک طرف نه دي غرض به دا چې دا چند توهمات څه داسې دي چې مونږ د دغې بختورې میاشتې پورې تړلي دي او ډېر کله ته داسې مو شي چې چونکې محرم میاشت کې هم خلک ودونه نه کوي چې بختوره میاشت ده خلک پکې کوژدې او منګنیانې هم نه کوي چې بختوره میاشت ده او په سفر کې د دې دپاره نه کوي چې دا سپېره میاشت ده نو انتظار د منګنیانو د ودونو د کوژدو د خوشحالو والا محرم کې نه کوي چې بختوره ده سفر کې نه کوي چې سپېره ده بیا وروستو میاشتې ته وباسي 2 میاشتې انتظار وکړي نه واده کوي دې میاشت کې چې دا ناوې چې کور له راشي دا ناوې سره بلاګانې راځي زه وایم چې دا ناوې په خپله باندې ټول نه غټه بلا ده چې کله د شریعت مطابق واده ونه کې دا ناوې ټول نه غټه بلا ده او که شریعت مطابق واده وکې نو په سفره کې ولې واده ونه کې انشاءالله دا واده به ستا د تیر شوي د ستونزو تکلیفاتو مشکلاتو دپاره جبیره او د خوشحالۍ پټۍ وګرځېږي غرض مه دی حاضرینو مقصد ما د دغې پیغام دا دی چې دا کومه میاشت په بله ورځ باندې شروع شوه د سفر میاشت یا ساتئ د نیاګانو چې کم روایات کتابونو لیکلي او کم د زړو زړو باباګانو چې کم روایات مونږ ته په کور کې پاتې شوي دي او کم روایات په پیتاوي کې بیانېږي یا ساتئ دغه مبارکې میاشتې په حوالې سره دغسې سوچ و فکر ساتل دا بالکل بېځایه خبره ده دا بې بنیاده خبره ده او دا د الله پاک د پاک دین پورې بې بنیاده خبرې تړل دي چې دا یو غټ زجر او غټ زور او غټ نقصان لري د انسان د ایمان او د اعمالو دپاره دې د وجې نه حاضرینو نه په دا میاشت کې بلاګانې راځي او نه په دغې میاشت کې مصیبتونه نازلېږي او نه په دغې میاشت کې انسانان بیماریږي او نه په دغې میاشت کې د اسمان نه پیریان راځي چې انسانانو باندې کینی دا چې کم کارونه کېدو واله دي دا په رمضان کې هم کېدی شي او دا څیزونه په محرم مبارکه میاشت کې هم کېدی شي او دا د حج مبارکه میاشت کې هم کېدی شي او چې کم کارونه نه کېږي بیا به نه محرم کې کېږي او نه په رمضان کې کېږي او نه د حج په مقدسه او مبارکه میاشت کې کېږي دا هغه تصورات چې مونږ ته د نیاګانو د نیکونو نه پاتې شوي دي د دې ترویج ختمول پکار دي د دې توهمات ختمول پکار دي او ختمیږي کله حدیث پاک کې راځي چې ختمیږي هله دا څیزونه چې څه د وجې نه ته یو کار تا اونکو څه د وجې نه تا کار اونکو هغه کار په خپله قصدن ارادتن په زور باندې وکړه دا توهمات او دا شرکیات به خود ختمیږي مثلا ته وایې چې سفر میاشت ده او زه سفر باندې نظم ختمیږي به کله داسې معاشرې نه چې هر څوک دا ووایي چې سفر میاشت کې به دې ځل ضرور زه سفر کوم دا توهمات به خود ختم شي او کته نه بریکونه نیسي چې یاره مشرانو خبرې هم بېځایه نه وي نه مشرانو خبرو بېځایه نه دي خو کمې خبرې د مشرانو چې د احادیثو خلاف وي هغه خبرې بیا بېځایه دي هغه خبرې بیا بې بنیاده دي چې د کم د قرآن او د حدیث مبارکو خلاف خبرې وي کاغه د عالم خبرې ولې نه ده کاغه د یو پیر صاحب خبره ولې نه ده کاغه د علاقې د وطن د مشر خبره ولې نه ده کاغه د مشرانو یو چرته یو قول او یا د هغوی یو چرته متل تیر شوی وي او د قرآن پاک او د حدیث پاک خلاف وي
هغې ته موږ بې بنیاده وایو. مشرانو خبرې دا بنیادي خبرې وي، خو کله چې کله د قرآن او د حدیث خلاف نه وي. پاتې شو مشرانو دا خبره چې ماشومانو باندې بلاګان نازلېږي، دا د روایاتو د احادیثو مبارکو خلاف خبره ده. ځکه د دغې په حوالې سره حضور پرنور صاحب النشور احمد مجتبی محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ طول و صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فرمان علی شان دے، صحت ستہ حدیث مبارک دے، بخاری و مسلم حدیث دے مختلف الفاظ باندے. نبی پاک مبارک ارشاد فرمائی لا عدوى لا طیرتا ولا حامتا ولا سفرا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم ارشاد فرمائی د اللہ پاک د حکم نہ بغیر یو انسان نہ بل انسان تا بیماری نہ لگی. دا کرونا وبا دا چې اللہ پاک نہ غواړي کرونا وبا د یو بل نہ بل چاته نہ لگی، خو کچر یو بل نہ لگی مونږ وینو ګورو دا باقی د ساتو چې دا د اللہ پاک طرف نه اراده داسې شوې ده. اسه ډیر کړه ته به د کرونا وبا مریضانو سره ملاو یو، خو الله پاک محفوظ ساتلیو ځکه الله پاک اراده نه وه. او ډیر کړه ته به داسې وي چې یو کس به یو معمولی کس سره ملاو شوی وي او هغه بل ته به کرونا لګېدلی وي. مونږ به دا عقیده ساتو چې اولنی انسان ته کرونا هم الله په اراده لګېدلی وه او د هغه دویم انسان ته کرونا وبا هم د الله پاک په اراده لګېدلی وه. نبی پاک فرمایي د ما نه بغیر، نبی پاک فرمایي د الله پاک ارادې نه بغیر یو بل انسان ته بیماری نه لګي. او که چې د الله پاک اراده وشي نو بعض امراض بیا متعدی کېدی شي، یو بل ته لګېدی شي چې دا یو ځان له موضوع ده. نبی پاک مبارک دویم لفظ په دې حدیث کې فرمایي چې ولا طیرته او بدفالیم په اسلام کې نشته، چې په دې باندې هم یو خبره نیمه وروستو عرض کول غواړم. دریم نمبر سی نبی پاک فرمایي ولا حامته، حامه یو مرغه یو چې د چا په کور او د چا په علاقه باندې به تیر شو نو هغوی به دا ګمان کولو جاهلیت په دور کې چې دغې خلکو باندې غم را روان دی. مونږ په خپل کور کلی کې چې د چا په کلی کور باندې پاسه کارغه تیره شي دغه کور له غم را روان دی. دا همغه تصور دی چې جاهلیت په دور کې حامه مرغه چې غټې غټې سترګې د مخامخ انسان په شان دی شکل و صورت لري، دغه چې کوم حامه مرغه دی چې موږ ورته کونګ وایو دا به د چا په کور باندې تیر شو هغوی به دا ویل چې په دې باندې مصیبت را روان دی. حالانکه نبی پاک فرمایي چې ولا حامت ولا لا عدوى، اسلام کې یو بل نه بیماری هم نه لګي الله پاک د ارادې نه علاوه. ولا طیرته دارنګې بدفالیم اسلام کې نشته، ولا حامته او نه چې د چا د کور د پاسه الو مرغۍ تیر شي او هغه له بیماري راځي دا تصور هم غلط دی. او نبی پاک فرمایي چې ولا سفره او اسلام کې د سفر متعلق او د دغې بابرکته میاشتې متعلق چې کم تصورات دي چې بلاګانې مصیبتونه نازلیږي، نبی پاک فرمایي چې ولا سفره. علامه بدرالدین عینی رحمت الله علیه د دغې حدیث په شرح کې لیکي او شاه عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه د دغې حدیث مبارک په شرح کې لیکي چې دغې حدیث مبارک مطلب دا دی چې سفر نشته په اسلام کې، یعنی د سفر متعلق چې کم وهم دی، کم تصورات دي، کم توهمات دي، کم د جاهلیت د دور خبرې تړلې شوي. نبی پاک فرمایي اسلام کې او په دغه بابرکته میاشت کې دا توهمات او دغه وهمونه د اسلام کې د دغه میاشت کې نشته ده. یعنی مطلب دا نه بلاګانې نازلیږي، نه مصیبتونه راځي دغه میاشت کې، او نه په دغه میاشت کې سفر ناروا دی، نه په دغه میاشت کې کډه بدلول ناروا دي، نه په دغه میاشت کې د خپل لور او د زوی منګني واده کول ناروا دي. دا نورو میاشتو په شان دی د الله پاک یو بابرکته میاشت ده. او دا خبره به ذهن کې کېنوئ او په کور کې به بیان کوئ. او ځکه درته عرض کول غواړم چې دا خبره د مشرانو بې بنیاده ده او تاسو به وایئ چې مشرانو خبرې خو بې بنیاده نه وي. زه دغې خبرې ته ځکه بې بنیاده وایم
چې د حدیث خلاف ده. حدیث مبارک کې راځي لا سفره، اسلام کې د سفر په حواله سره چې کومه بدګماني کېږي دا نشته اسلام کې. او مشران وایي چې بلاګان نازلېږي، نو په دې وخت کې د مشرانو خبره، د زنانو د کتابونو خبره، د پیتاو خبره د حدیث پاک خلاف ده. دا خبره بی بنیاده ده. امام ابو حنیفه امام اعظم رحمه الله تعالی فرمای کما یو مسله چرته بیان کړه، ما یو مسله چرته وویله او هغه مسله د حدیث خلاف وه، نو دا ما مسله راواخله او په دیوال باندې ووله، ځکه چې د ما مسله چې د حدیث خلاف شوه حدیث به اخلي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي د ما مسله په دیوال باندې گزار کا. چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا پیغام ورکوي، اگر چې د دې قول ډېر وضاحت ممکن دی، خو دا خبره مې صرف د دې تایید دپاره وکړه چې د یو عالم خبره ولې نه وي، د یو پیر صاحب خبره ولې نه وي، د یو غټ منسټر او د یو غټ بادشاه خبره ولې نه وي، خو چې زما د حبیب کبریا صلی الله علیه وعلى آله وسلم د فرمان خلاف خبره وي، آ خبره بالکل مونږ په ټوکرې کې گزارو، مونږ به په عمل په څه باندې کوو؟ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وعلى آله وسلم مبارک په فرمان عالی شان باندې. د دې د وجې نه حاضرینو په دې حدیث مبارک کې چې کوم دویم نمبر سیز ما اشارتاً عرض کو، نبی پاک مبارک فرمائی ولا طیرتا، لکه څنګه اسلام کې د سفر په حواله سره بدګمانی او بدفعلی ناروا ده، دارنګې جرنلی بدفعلیم ناروا ده. اسې بدفعلی څه ته ویلی شي؟ یو عام مثال عرض کوم. مونږ معاشره کې چې کم دی کله ناکله داسې وشي چې سحر کې مونږ د چا سره میلاو شو او دا کس دکاندار وي، جنرل سټوري وي، او اولنې ګاګدارالو کار روزګار په دې ورځ باندې ډېر ښه ونه چلېدو. سبا له بیا دغه کس راغی، سحر کې انډې او ملایي وغیره یوړه ناشتې دپاره، بیا په دغې ورځ باندې جنرل سټور ونه چلېدو. په درېیمه ورځ باندې مونږ څه وایو؟ یعنې چې په سحر کې دغ مخ ووینم زما دکان نه چلیږي، داسې وایو که نه؟ یا د فلانکی کس چې سحر کې ووینم هغه ورځ ما باندې بده تیریږي. یاد ساتئ د ده په مخ کې څه شی پروت دی چې تا باندې بده تیریږي؟ ولې څه چل دی؟ د ده په مخ کې شیطان ناست دی، د ده په مخ کې نحوست ناست دی. نه دا خو د کور یو فرد دی، پکار ده چې دا چا په کور کې اوسیږي په دغه ټول خاندان باندې چېرته ښکلې ورځ را نه شي، ځکه چې دا پکې اوسیږي. دغه ته اسلام بدفعلي وایي. او نبی پاک فرمایي ولا طیرته، اسلام کې بدفعلي نشته دی. د چا د وجې نه د چا کار بندیږي نه، او د چا د وجې نه یو کار روانیږي نه، اگر چې برکت او نیکفالي او ځان له موضوع ده، خو لیکن چې کم تصور زمونږ دی چې زمونږ د بدفعلۍ تصور دی، د بدګمانۍ تصور دی، یاد ساتئ دا تصور اسلام په دې الفاظو باندې رد کوي چې ولا طیرته، اسلام کې بدفعلی او بدشګوري نشته. او دا بدفعلی او دغه مبارکې د سفر میاشتې په حواله سره چې کم توهمات زمونږ چلیږي، یا ساتئ دا د یهودیانو، د عیسایانو، د مشرکانو او د بت پرستو خلکو نه دا خبرې رایج دي. قرآن کریم فرقان حمید د آیات کریمه یو مختصر غوندې حصہ ما تلاوت کړې وه. قرآن کریم کې رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمائی یطیر بموسی ومن معه، چې کله موسی علیہ السلام او د هغې ملګري مصر ته لاړل د شام نه، نو هلته خو بادشاه په مصر کې فرعون و. علامه نصفی رحمت الله علیه لیکي د دغه آیات په تفسیر کې چې کله به فرعونیانو باندې بارانونه ورېدل، کله فرعونیانو مال و دولت کې به
زیادت راتلو نو دوی به څه ویل قالو هذه لنا دا چې کومه خوشحالي او خیر او برکت دی دا د مونږ وجه ده او چې کله به یو کال داسې رالو چې بارانونه به ودرېدل یا به غریبي راغله په خلکو یا به قادسالي راغله په خلکو یا به نور تکلیفات د فرعون د قوم سره را مخامخ شول نو دوی به څه ویل یطیر بموسی ومن معه دوی به بدفالي نیوله چې دا بدحالي چې به مونږ راغله دا د موسی علیه السلام د هغې د ملګرو د وجې نه ده چې موسی علیه السلام او د هغې ملګري مصر له راغلي دي دا د دوی د وجې نه مونږ باندې قادسالي راغله غمونه راغلل ګراني راغله بارانونه بند شول دا د موسی علیه السلام او د هغې د ملګرو د وجه ده قرآن کریم د دې رد فرمایلو چې نیک فعالي او بد فعالي دا د خدای پاک په اختیار کې ده د چا د وجې نه بارانونه نه ودرېږي ها د چا په مخ باندې ضرور بارانونه ورېږي د چا په برکت باندې ضرور مشکلات حل کیږي خو قرآن کریم رد فرمایلو چې د چا د وجې نه بارانونه بندېږي نه د چا د وجې نه قادسالي راځي نه د چا د وجې نه مهنګایي نه راځي بلکې که مهنګایي راځي که قادسالي راځي که بارانونه ودرېږي که کرونا وبا راځي که د موږ استازو په ژوند کې تنګ شوي یو مهنګایۍ د وجې نه مهنګایي راځي قرآن کریم فرقان حمید ارشاد فرمایي انما طائرهم عند الله دا کول چې حالات چې څه دي دا من جانب الله دي دا د الله پاک طرف نه دي د خپلو اعمالو ججمنټ پکار دی د خپلو اعمالو باندې نظر پکار دی دا د انسانانو اعمالو نتیجه ده د خدای پاک طرف نه چې څه هم راځي دا د چا وجه نه ده چې فلانکی منحوس دی یا فلانکی سپیره دی هغې قوم چې کم د فرعون والا قومو کم بني اسرائیلو قومو د هغوی تصور و سوچ و فکر داو چې نحوست و سپیرتوب دا په انسان کې موجود دی الله پاک فرمایي نه سپیرتوب نشته په انسان کې په میاشتو کې هم سپیرتوب نشته په انسان کې هم سپیرتوب نشته په یو ځای کې هم سپیرتوب نشته که حالات ګډ وډ راځي قرآن کریم په بل آیات کریمه کې دا فیصله ده چې دا هر څه دا د انسان د خپلو اعمالو په نتیجه کې راځي دا د چا د وجې نه راځي غرض به دا خبرې ډېرې زیاتې خو وخت مختصر دی اختتام کې زه دا خبره ضرور عرض کول غواړم شاید چې ډېر خلک وروستو راغلي وي چې کومه میاشت د دغې سفرې شروع شوه دغې میاشتې په حوالې سره د مشرانو چې کومې خبرې دي چې بلاګانې نازلېږي زنانه او مشرانو نیاګانو چې کومې خبرې دي چې واده او سفر او کډه مډه او دا نه دي کول پکې پکار دا د اسلام خلاف خبرې دي دا د قرآن کریم او دا حدیث مبارکو تضاد خبرې دي دا چې کومه میاشت شروع شوه په 13 ورځ باندې د سفر میاشت دا د نورو میاشتو په شان دی د الله پاک یو بختوره میاشت ده دا یو مبارکه میاشت ده دا د الله پاک یو مخلوق دی لکه څنګه نورې میاشتې د الله پاک مخلوقاتو کې شمارلی کېږي دارنګې سفر میاشتم د الله پاک یو مخلوق دی او د الله پاک مخلوق ته سپیره ویل د خپل ایمان خرابول دی د خپل اعمال خرابول دی ځکه په دې حدیث الفاظو باندې خپل خبرې ختمول غواړم نبی پاک فرمایي صلی الله علیه وعلی آله وسلم الطیرة شرکن الطیرة شرکن الطیرة شرکن بدفالی اسلام کې شرک دی بدفالی اسلام کې شرک دی بدفالی اسلام کې شرک دی د دغې مبارک میاشتې متعلق موږ چې کومې بدفالیانې کوو نبی پاک مبارک دې ته شرک ویلی دي شرک ورته ویلی دي او د دغې شرک نه او دغې کبیره ګناه نه او د الله پاک د دغې د قهر او دغې عذاب نه ځان محفوظ ساتل پکار دي الله کریم د موږ ستاسو دینی جمله صحیح عقاید اسلامی صحیح نظریات زموږ ستاسو نصیب فرمائی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین امین الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیته اجمعین رب کریمہ د قرآن کریم او د حدیث مبارکو په حوالې سره
کم د دوه درې خبرې بیان شوې رب کریم موږ له صحیح عقیدې توفیق نصیب فرمایي موږ د بد عقیدې نه وساتي د بدو اعمالو نه مو ساتي کم عقاید او کم نظریات زموږ په ژوند کې بد دي او الله پاک ته او نبی پاک ته مردود دي نامنظور دي الله کریم د داسې عقاید او نظریات او اعمالو نه موږ په حفظ او امان کې وساتي رب کریم زموږ څومره حاضرین دي دعاګانې غوښتي چا روزګار نشته جاب نشته نوکری نشته الله کریم د ټول له حلال روزګار ور نصیب کی د چا نوکری نه دی الله کریم د نوکری ور نصیب کی سو بیا اولاد دی الله کریم د صالح اولاد ور نصیب کی د چا وادنی کورونه دی آباد رب کریم د ټولو کورونه آباد کې نږدې ورځو کې د ډېرو نږدې خلکو د چا والدین وفات دي زموږ د دغه جمعې مبارک یو خاص مقتدی د هغې کور ودانه وفات ته دارنګې جمله د ستاسو زموږ والدین مشران مشایخ څوک هم وفات دي رب کریم د ټولو مغفرت نصیب کې د ټولو صغایر کبایر ګناهونه معاف کې قبرونه یې د جنت ته باغچونه باغچه وګرځولی کې رب کریم موږ جوماتونه او زموږ زړونه په عبادت باندې روښانه کې په ایمان باندې روښانه کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.